रहीम। सबक चहारम दलालत व वज़अ और दलालत की किस्में। په ماقبل سبق کې مونږ دا ویلو چې ذهن ته د هر سیز صورت راځي. اوس کو دغه صورت د جملې خبریه یقینی په شکل کې وي نو د توي تصدیق، او کنه د جملې خبریه یقینی په شکل کې نه نو بیا دې ته تصور حتمی وي. اوس د دغه تصدیق او د تصور پیژندلو د باره ماتن رحمه الله بدی درس کې چند اشارات، علامات، لفظونه داسې خی چې بدی سره به تصور او تصدیق یقیني طور سره پیژنې، په اسانۍ سره به پیژنې. او دغه علامات، اشارات، لفظونه دک تویل کیږي دلالت. دلالت لغوي معنی دل یدل دلالتن، نصر ینصر باب دے بمعنی رہنمائی کرنا، اور دک کا معنی قرآن عظیم الشان کے ہم استعمال شوی ده. سلیمان علیہ السلام متعلق چې کله هغه بیت المقدس تعمیر کولو په جناتو باندې، نو سلیمان علیہ السلام بطور نگران ولاړو، عصا وسره لاس کې وه او جنات دیوان لګیو بیت المقدس تعمیر کولو. په دغه وخت کې د سلیمان علیه السلام وخت پوره شو، الله ته روح واغستو، خو د روح اغستلو نه پس هم په خپل عصا باندې قایم او دایم ولاړو چې د بیت المقدس تعمیر پوره شي. دا د الله رب العزت حکم. بیا ډیر وخت پس د دې سلیمان علیه السلام د عصا لاندې یو چنجي دابة الارض د ځمکې یو حیوان لګیا شو، هغه عصا خوړلې شروع کړ، در دې چې لاندې نه کمزورې شوه، ماته شوه، سلیمان علیه السلام را پریوتو. نو جناتو ته بعد کې پته ولګېده چې سلیمان علیه السلام خو کله وفات شوی دی، موږ ته اوس پته ولګېده. نو دا ته هم معلومه شوه چې جنات د عالم الغیب نه دي. عالم الغیب صرف اور صرف رب ذوالجلال دی. په مخلوق کې څوک هم عالم الغیب نشته. دا ځان له یو مسله ده. خو لیکن دا پس منظر رب ذوالجلال قرآن کریم کې ذکر کو، وی فرمایل فما دلهم علی موته الا دابة الارض. رهنمایي نکړه د جناتو ته علی موته د سلیمان علیه السلام په مرګ باندې الا دابة الارض، مگر د ځمکې هغه حیوان چنجي چې کوم و چې کله هغه د عصا لاندې حصه خوړه نو عصا کمزورې شوه، ماته شوه، سلیمان علیه السلام را پریوتو. نو جناتو ته پته ولګېده چې سلیمان علیه السلام وفات شوی دی. تأکل من سأته، دا عصا لاندې حصه وخوړه. ګوره فما دلهم به معنی رهنمایي کول. حدیث مبارک کی راځي، د ترمذی شریف روایت ده، ان الدال علی الخیر کفاعله، د خیر کار باندې رهنمایي کوون کې انسان داسې دی گویا چې دا په خپل نیک کار کوي. نو دال دا د دل یدلنا دا د اسم فاعل صيغه ده، بمعنی رهنمائی کرنے والا. صحیح شو. مثلا زه چاله ترغیب ورکوم چې بھئی منځ کوا، نیک اعمال کوا، صرف ترغیب ورکوم، هغه انسان منځم شروع کی، نیک اعمالم شروع کی، نو کم اجر چې دغه انسان ته به د منځ کولو په نیکو اعمالو ملاویږي، دومره اجر ما ته هم چې ما ولا چونکې ترغیب ورکړی دی، ما ته هم الله رب العزت راکوي. ولی حدیث نه معلومه شوه چې د خیر کارونو باندې رهنمایي کوون کې انسان پشان د کوون کې دی. نو رهنمایي او دعوت دومره عظیم کار دی. نو دلته دا دل یدل نه باب نه اسم فاعل صيغه استعمال شوه به معنی رهنمایي کرنا. نو لغوي معنی دا شوه رهنمایي کرنا، خو لیکن د منطقیانو په اصطلاح کې د دلالت معنی جدا ده. هغه دا چې یو څیز خود به خود قدرتی طور سره ستا ذهن تراشي او دغه سیز راتلو سره فورا په یو بل سیز باندې علم راشي، دې ته وایي دلالت. دک شان د یو سیز مقررولو نه پس چې کله دغه سیز باندې ستا علم راشي نو فورا وسره په بل سیز باندې علم راشي، نو دغه ته ویل کېږي دلالت. د دې مثال داسې دی لکه مونږ ولیدل لرې نه چې بھئی د لاندې نه لوګي راخیږي، نو چې لوګي م ولیدل نو مونږ ته اندازه وشوه
چې بای دا لوګي چې د لاندې نه راخیږي نو لاندې ور لګېدلی دی. حالانکه ور مونږ نه دی لیدلی، د دې لوګو نه معلومه که چې لاندې ور لګېدلی دی. نو ګوره دا لوګي یو سیز چې څنګه مونږ ولیدو نو فوراً په بل سیز باندې علم رالو چې هغه لاندې ور دی، نو دې ته وایي دلالت. او دا لوګي چې کم دی ته وایي دال، رهنمایی کرنے والی چیز. د دې لوګي په وجه باندې مونږ ته د ور رهنمایی وشوه نو ته وایي دال. او دا کم سیز علم چې رالو پس دویمه درجه کې هغه ته ویل کېږي مدلول. دا ور چې کم دی دا مدلول شو. دکې معنا شو. خو یاد ساته حقیقت کې داسې ده، دا لوګي خو دی دال، د دې دال په وجه باندې یعنی د دې لوګي په وجه باندې مونږ ته د ور علم وشو کنه. نو دا لوګي چې دی دا دال دی، او چاته چې علم شوی دی چې لاندې ور لګېدلی دی دا مدلول دی. او د کم سیز علم چې شوی دی هغه ور، هغه مدلول علیه دی. دا صحیح تفسیر دی. هغه لوګي دال، رهنمایی کرنے والی چیز. او د کم سیز ته چې علم وشو، کم چاته چې علم وشو هغه ته ویل کېږي مدلول. اور د کم سیز علم چې وته شوی دی لاندې د ور هغه ته وایي مدلول علیه. خو لیکن د اختصار په بنا باندې چې خبره را مختصر شي بس ډایرک هغه ور ته څه وویل مدلول یې ورته وویل. دا سم صحیح ده. نو ګوره قدرتي طور سره چې کله مونږ ولیدل چې بره لوګي دی نو د دې نه معلومه دا شو چې لاندې ور لګېدلی دی. نو د یو سیز د علم نه د بل سیز علم رالو کنه، د ته وایي دلالت. یا د چا په مقرر کولو سره مثال په طور باندې په دې موټروی باندې چې انسان ځي نو دی موټروی والا بورډونه لګولی دي چې بای چې 400 ته رسې نو دومره کیلومیټر دی، چې فلانی ځای ته ځې دومره کیلومیټر دی. چې مونږ کله بورډ ته وګورو نو بورډ ته کتو سره مونږ ته د یو بل سیز علم وشي چې بای 400 ته دومره کیلومیټر لاره پاتې ده. دا بورډونه دي مقرر کړي دي کنه. نو د یو سیز په کتلو سره یو سیز باندې علم راتللو سره چې کله د بل سیز علم وشي دکې ته ویل کېږي دلالت. دک شان وضع چاته وي، وضع یضعو، فتح یفتحو باب دی بمعنی رکھنا، مقرر کرنا، خاص کرنا. خو لیکن د منطقیانو په اصطلاح کې د دې معنی دا ده چې یو سیز د بل سیز سره خاص کې، یا یو د بل لپاره داسې مقرر کی چې د دې اولنی ذکر سره دویم سیز په خپله هو ذهن ته راځي. نو د شیء اول ته وایي موضوع، او دا شیء ثانی چې کله ذهن ته راځي د ته ویل کېږي موضوع له. د دې مثال داسې دی لکه لفظ چاقو دی. چاقو دا زمونږ په عرف کې د دوو سیزونو لپاره وضع شوی دی. یو د چاقو هغه پل کم چې تیره ځای دی، او یو دغه دسته د کم ځای نه چې مونږ چاړه نیسو، د دې دوو سیزونو لپاره وضع شوی دی. نو چې کله مونږ وایو لفظ چاقو نو فوراً ذهن ته دغه دسته او دغه پل چې کم تیره دی دا دواړه ذهن ته راشي. ځکه دا لفظ چاقو وضع شوی دی دغه دوو سیزونو لپاره. نو لفظ چاقو دا موضوع ده، او دغه دسته اور پل وغیرہ دا موضوع له ده. صحیح شو. بل مثال وره مولانا. مولانا خپل لغوي معنی ده ہمارا آقا، زمونږ مشر، زمونږ لیډر، دا د دې لغوي معنی ده. خو لیکن زمونږ په عرف کې، په نن سبا عرف کې دا مولانا ټکی د هر هغه سړي دپاره، د هر هغه شخصیت دپاره وضع شوی دی چا چې علم کړي وي، د قرآن او د احادیثو علم یې حاصل کړي وي. څوک چې عالم دین وي نو د هغه دپاره مولانا ټکی دا خاص کړی شوی دی، ایښودلی شوی دی. نو دې ته ویل کېږي عرف عام وضعه. نو دا مولانا ټکی دا د عالم دین دپاره دلته وضع شوی دی. نو لفظ مولانا موضوع شوه، او دا عالم دین دا ذات موضوع له شوه. نو دې ته عرف عام وضع ویل کېږي. یو عرف خاص وضع وي. مثلا دا اسم خپل معنا د علوه، بلندی، خو بیا یو خاص جماعت رالو نحویان د دې اسم یو تعریف یو کو دی د یو سیز د پاره وضع کو چې بای دغه تعریف 50 فټ راتلو به دغه ته مونږ اسم وایو.
او سی ویل چې اسم هغه کلمې ته وایي خپله معنا خپله ورکوي او درو زمانو کې یو زمانې ته محتاج نه وي. اوس چې دا تعریف په چام فټ راځي نو ده ته به وایي اسم وایي. دغه رنګې فعل یا حرف فعل خپله معنا خپله ورکوي، درو زمانو نه پکې یو زمانه موجود وي، نو دا تعریف چې په چا کې فټ راځي اته به فعل وایي. حالانکه د فعل خپله لغوي معنا څه ده؟ کام کرنا. هغه رنګې حرف کنارې ته ویل کېږي، طرف ته ویل کېږي، خو لیکن یو خاص جماعت د نحویانو چې دی هغې د دې تعریف وکړو چې هغه کلمې ته وایي چې خپله معنا ورکولو کې بلې کلمې د ضم ته محتاج وي. حالانکه د دې لغوي معناګانې جدا دي، خو لیکن یو خاص جماعت یعنی نحویان رالل او دا کلمات د یو خاص معنا د پاره وضع کړل، وضع، نو دې ته ویل کېږي وضع خاص. یو وضع عرف شرع ده، شرعي چې وضع شوی وي، لکه صلات د دې خپله معنا د دعا کول، دعا کرنا، خو لیکن شریعت دا صلات ټکي د ارکان مخصوصو د پاره وضع کو. ارکان مخصوصه د موږ کم مخصوص ارکان مونږ کو، قیام، قرات، رکوع، دو سجدې، اخري قاعده، تکبیر تحریمه وغیرہ، نو دکې د پاره دا صلات ټکي مقرر کو. نو دا شریعت دا لفظ راواغستو او خاص کو د یو خاص هیئت د پاره ارکان مخصوصو د پاره، نو دې ته عرف شرعي ویل کېږي. بهر حال وضع دې ته ویل کېږي چې یو سیز د بل سره خاص کې، لا یو سیز د بل لپاره داسې مقرر کې چې د یو ذکر سره بل ذهن ته راشي، نو دې ته ویل کېږي وضع. اوس دا دلالت چې دی دا په دوه قسمه دی، یو ته وایي دلالت لفظي، بل ته وایي دلالت غیر لفظي. دلالت لفظي دی ته وایي چې بدې کې دال لفظ وي. دا دال ټکی چې اوس بده باب کې راځي د دې نه مراد ساغلی هغه رهنمایي کوونکی سیز، کم سیز چې تا د بل سیز رهنمایي کوي، نو دکې ته به وایي دال. او چې د دې په وجه باندې د کم سیز علم حاصل شوی ته ویل کېږي مدلول، چې دا ستا ذهن کې وي. نو دلالت لفظي هغه دلالت ته وایي چې دال یعنی هغه رهنمایي کوونکی سیز پکې لفظ وي، د لفظ سره تعلق وي. مثلا ما ویل به د خوله باندې زید، نو زید د چا چې نوم دی دغه په وجود باندې دلالت کوي کو نه کوي، نو دا لفظ زید د زید په وجود باندې دا دلالت لفظي دی. اوس د دې دلالت لفظي په زمره کې ډېر شي مثالونه دي. مثلا د رب ذوالجلال کلام، قرآن کریم رب ذوالجلال کلام دی، نو دغه کلام په خپل معنا او مفهوم باندې دلالت لفظي په زمره کې داخل دی، دا دلالت لفظي دی. دک شان د فرشتو خبره، د فرشتو کلام په خپل معنا او مفهوم باندې دلالت لفظي، د جناتو کلام په خپل معنا او مفهوم باندې دلالت لفظي دی. د غرنګ د انسانانو کلام په خپل معنا او مفهوم باندې دا دلالت لفظي دی. مثلا زه دا خبره کوم کنه، نو دغه خبره یو معنا یو مطلب وی کنه، یو مفهوم وی کنه، نو دا کلام دغه لفظ په خپل معنا او مفهوم باندې دلالت لفظي دی. دک کشان یو انسان دی ویډیو ګوري، داغه کې تلاوت شروع دی، هغه اوري، ټیپ ریکارډر شروع دی، داغه نه تلاوت اوري، سنات اوري، نو دا کم الفاظ سے دا اوري، دک لفظ هم په خپل معنی او مفهوم باندې دلالت لفظي دی. دک کشان د انسان په ذهن کې چې کوم الفاظ راشي، نو دغه الفاظ هم په یو معنا مفهوم باندې دلالت کوي، نو دغه الفاظ په خپل معنا مفهوم باندې هم دلالت لفظي دي. بل مثال هم شته، یو جمله داسې ده چې کې یو لفظ مستتر دی، پټ دی، یا لفظ پکې حذف شوی دی، محذوف لفظ دی، نو دغه مستتر لفظ او دغه محذوف لفظ هم په خپل معنا او مفهوم باندې دلالت لفظي دی. مثلا مول ضربنی، نو ضربه فعل دی او دی کې هو ضمیر دننه محذوف دی، مستتر دی، افعل دی، او نون وقایا یا ضمیر متکلم مفعول به دی. نو دی کې چې دا کم هو ضمیر دی، نو دا هو په خپل معنا باندې دلالت کوي کو نه کوي،
ځکه د دې معنی سره ضربني، اوس نه مجھے مارا، اوس نه، نو دا اوس نه پکې دغه هو معنی شو کنه. نو دا هو مستتر په خپل معنی او مفهوم باندې دلالت لفظي دی. تک کشان چې محذوف وي، لکه ما ویل ما هذا، یہ کیا ہے، سوال میں کو یہ کیا ہے، اور جواب کې راته ویل شو کتابون، حالانکه د څه ویل پکارو هذا کتابون، یہ کتاب ہیں، هو هذا یې وسره نه ویل کتابون. نو دلته دا هذا حذف کړی شو د اختصار په بنیاد، بل په سوال کې هذا ذکر دی کنه. نو سوال کې د ذکر کولو په وجه باندې، یعنی د قرینی د موجود کېدو په وجه باندې جواب کې ذکر نکړه. نو دلته دا هذا حذف شده دی، خو لیکن دا هذا په خپل معنی دلالت کوي، نو دې ته ویل کېږي دلالت لفظي. پوه شوې لکه یو دی دلالت غیر لفظي، دې ته وایي چې دې کې دال لفظ نه، یعنی رهنمایي کوون کې سیز تعلق د لفظ سره نه. لکه مثال په تور باندې لوګي دی ولیدو، نو د لوګي نه تا ته لاندې د ور علم وشو. نو دا لوګي چې کله تا ولیدو دا خو لفظ نه دی کنه، ځکه لفظ خو هغه ته وایي چې انسان په تکلمو کې انسان د خولې له رو باسي، دکه لفظ دی. نو لوګي خدا د سره د انسان د خولې نه دی راوته. نو دا لوګي غیر لفظ دی، او غیر لفظ یعنی دا لوګي په ور دلالت کو کنه. نو دلته د لوګي دلالت په ور باندې دلالت غیر لفظي، نو دا غیر لفظي شو. ټیک شو لکه